مومن مسلمان ته پکار دی چې د محرم الحرام په میاشت کې د شیعاګانو مجالس ته نزي، د شیعاګانو محافل ته نزي، د شیعاګانو ماتم کې نه شریک کیږي. مومن مسلمان به د روافض مجالس له نزي، د دې په ماتمونو کې بزان نه شریک کوي. او مومن مسلمان ته پکار دی چې د محرم الحرام په میاشت کې داسې جلوسونه نو باسي چې هغه د خزو سړو خلط ملتي. مسلمانانو ته پکار دی چې د محرم الحرام په میاشت کې د حسنینو کریمینو د واقعي کربلا کې داسې منګړت ضعیف او باطل روایتونه نه بیانې چې داغي اصل ني. مؤمنانو مسلمانانو ته پکار دی چې د محرم الحرام په میاشت کې د حسنینو کریمینو داسې شان او عظمت بیان کی چې داغه نه د مظلومیت بوی راځي. دا د اعلی حضرت صاحب تعلیمات نه دي. امام اهل سنت فرمای چې مؤمنان مسلمانانو ته پکار دي چې د محرم الحرام په میاشت کې صرف واقعي کربلا باندې خبره نه ختمي، بلکې محرم الحرام په میاشت کې د واقعي کربلا سره سره د اهل بیت د شان او عظمت بیانولو سره سره چې د صحابه کرامو تذکرہ کوي. دا سند پکار دا د مؤمنانو مسلمانانو پہچان او علامت نه د امام اهل سنت فرمای چې دی د اهل بیت داسې تذکرہ شروع کی چې داغه په آړ کې داغه په ضمن کې د صحابه په شان کې بی ادبی او ګستاخیو کې د صحابه او شان عظمت هم داسې نه دی بیانول پکار چې د اهل بیت د شان توهین او ګستاخی پکې وشي. داسې بیان کا چې د صحابه شان عظمت هم بیان، داسې د صحابه شان عظمت بیان کا چې په ضمن کې د اهل بیت شان عظمت هم بیان شي. په مونږ باندې د صحابه ادب احترام فرض او واجب دی، او په مونږ باندې د اهل بیت ادب احترام فرض او واجب او ضروری دی. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا د صحابه سره د اهل بیت سره صحیح مانو کې د محبت او د ادب او د احترام هغه توفیق مونږ ټول ته را نصیب کی.